حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم صدقت یا رب العالمین. دې ځای نه سورة الجاسیه دا شروع شو او دې ته مفسرین سورة الشریعه یا سورة الدهر هم وایي. مکه معظمه کې را نازل شوی دی 55 نمبر د نزول په اعتبار سره دی او کم چې عام طور د مکی مکرمه چې کوم اصول د هغې په بنا باندې هم هغه څیزونه یعنی چې کوم باس بعد الموت وغیره کم مضامین دی هغه پکې دي زیات تر او 4 رکوګانې دي پکې او 10 آیاتونه دي پکې دا 4 رکوګانې دي پکې او 10 آیاتونه دي. نو مې رستو براشي وترا کل امه جاسیه تسمیه الکل باسم الجزء دا غي د وجد دي صورت نوم چې دي دا سورۃ الجاسیه دا ګرځیدل. حامیم الله رب العزت مضبوطه خبره ده د دې په معنا باندې خو پوهیږي او ما ویلو بعضی مفسرینو یا خلکو بیا د دینه معنی ریخ کړي چې کوم له خندا ورځي خیر دی درس نه بار کېږي بار خان دی بیا راځي دنه. حامیم نو د ها معنا حاویل حجج حاویل حجج یا احاطه کوونکي په دلایلو باندې او ما معنی چې دی نو ما هي شبه یعنی شوبې ختمونکي. نو دا حامیم دا قرآن پاک چې دی نو دا د شوبو ختمونکي دی. د شوبو ختمونکو کم کتاب دی دا قرآن پاک دی. نو حامیم الله پوهه دی په معنی د دې حروفو باندې تنزیل الکتاب نزول د دې کتاب من الله جانب د الله رب العزت نه دی العزیز چې غالب دی الحکیم چې حکمت والا دی. نزول د دې کتاب د چا د اړخه شوی دی دا نازل شوی دا کتاب د چا د طرفه دی د هغه ذات د طرفه چې هغه څه شی دی غالب دی او څه والا دی حکمت والا ذات دی. حامیم الله پوهه دی په معنی د دې حروفو باندې تنزیل الکتاب نزول د دې کتاب من الله یا نازل شوی دا کتاب د الله د جانب العزیز چې غالب دی الحکیم چې حکمت والا ذات دی. ان فی السماوات یقینا په دلیل عقلی ان فی السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو کې ولارد او د ځمکه کې لآیات نشانی دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو په دې ځمکه او اسمانونو کې په دې کې نشانی دي د چا د پاره د مؤمنانو د پاره. لکه کافرانه ولې ذکر نکړل هغه خو دستانه زیات ریسرچ کوي دستانه زیات تحقیقات کوي هغه کوي خو هغه په دې اعتبار سره نه کوي چې بيدا د الله کائنات دي چې الله رب العزت به زو پیژنم هغه د دې د پاره کوي چې دنیایي منفعت فائدہ په حاصله کم بس دغه یو فائدې او مسلمان لا پکار دي چې دغه فائدې د پاره مو کی او دا مو پیژني چې دا د الله رب العزت کائنات دی نو د دې څوک صانع د دې څوک مالک د دې څوک خالق د دې څوک رازق د دې پیدا کوونکی شتا مددي وجه مسلمان ته وای چې دغه تحقیق دغه سوچ هوبته کې هغه خدا نه کوي. نو د دې وجه وي په دې کې نشانی دي د چا د پاره ایماندارو د پاره وفي خلقکم او په پیدایش د تاسو کې و ما یبث هغه چې خواره کړی دي من دابتن د سنا هغه چې خواره کړی دي د سشینا دا هغه چې خواره کړی دي د هر قسمه زنده سرونه آیات نشانی دي لقوم د هغه قام د پاره یوقنون چې یقین کوي الګه په پیدایش د تاسو کې او هغه چې سې کړی دي هغه چې خواره کړی دي پزمکه کې پدې کې څه شي دي نشانی دي د هغه قوم د پاره چې هغه یقین کوي چې کم قوم به یقین وي کم قوم چې اعتبار نه جوړيږي
کم قوم چې دی هغه د الله رب العزت په ذات اعتبار نه کوي، په بنده خو اعتماد رستو خبره ده چې د الله په ذات اعتماد نه کوي، نو د بنده سره به څه اعتماد وکړي چې ته ورسره لا وعدې کې، ته ورسره چې دی نو لا د هغه د قانون لاندې ژوند تېرې، ته لا د هغه سره چې دی هغه یو ټولې دنیا له یو منصوبه جوړه کړې دی، یو حکمت عملي د هغه په سوچ ته د هغې کې به تا سر وفادار ګڼي، خپل کافر سر وفادار نه ګرځي، هغه د خپل هغه کس سره چې هغې را ګرم کړي د چا په مقابله کې هغه سره وفادار نه ګرځي، نو تا سره به څه وګرځي؟ هغه د الله په ذات اعتماد نه کوي، نو په تا به څه اعتماد وکړي؟ نو لقوم دپاره د چا د هغه قوم یوقنون چې هغې څه کوي؟ یقین کوي. الله بیا فرمای واختلاف اللیل، په اختلاف د شپې کې، والنهار او د ورځې کې، هلکه په اړولو راړولو د شپې او د ورځې کې، کله ورځ اوږده شي شپه لنډه شي، کله شپه اوږده شي او ورځ لنډه شي. بعضې ملکونه دي هغې کې هلکه په نیمه ګنټه کې درې مونځه خلک کوي، ولې هغه شپه داسې را جمع شوې ده، هغه وخت داسې راغونډ شوی دی. بعضې دي هلته د حساب په یعنې د اندازې مطابق مونځ کوي، یا د آخر زمانې د خروج د دجال چې کوم متعلق دي د اندازې مطابق به مونځ کېږي، ځکه ډومبنۍ ورځ چې دا د کال برابر ده. نو د دې وجې وایي واختلاف اللیل والنهار، په اختلاف د ورځې او د شپو کې، وما انزل الله، هغه چې نازل کړي دي نازلوي الله رب العزت من السماء، د اسمان نه، نو د وریځې نه، چې نازل کړي دي الله رب العزت د څه نه؟ د وریځې نه، من رزق، څه؟ د رزق نه، نو من مطر، د باران نه، هلکه رزق په معنا د باران دی. فاحیا به الارض، نو راجمدې کوي په دې سره ځمکه، بعد موتها، پس د شړېدو د دې نه، هلکه دا ځمکه شاړه شي، ځمکه خرابه شي، نو دا را ژوندې کي په څه سره؟ په باران سره. دا په څه سره را ژوندې کي؟ په باران سره. ده اواز وباسې. نو وتصریف الریاح، او په چلولو را چلولو د اسمانو د هواګانو کې، آیات نشانې دي لقوم، د هغه قوم دپاره، یعقلون چې د عقل نه کار اخلي. هلکه چې عقلمن وي په دې هواګانو کې، دی د دې په چلولو را چلولو کې، دې کې هم نشانې دي، دې کې هم عبرت دی، دې کې هم پوهه ده چې دا څوک کوي؟ الله رب العزت کوي. دغه هوا ده که چېرته متوازن طور چلیږي، که چېرته سمه چلیږي، نو دا ستا لپاره صحت دی. که دغه هوا بنده شوه نو ته غر کېږي، مړ کېږي. او که دغه هوا درته الله خرابه کړله، نو سیلې هم هغه ده، خو ستا به کور روانشتي، ستا به چې دې علاقه لوټي شي، هر څه به پې دله تباه کړي، لکه مخکې چې کوم عذابونه راغلي. نو په دې کې هم نشانې دي. دغه شان چې دی دا کومې چې بار ذکر کړي، دا ټول تلک آیات الله، دغه آیاتونه د الله تعالی دي، نتلوها چې بیانو دغې لره علیک پتا باندې. چاته وایي؟ ښکلي پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، بالحق، پس سره په حق سره، فبأي حدیث، په کم یو کلام باندې، پس باندې په کم کلام باندې، بعد الله، پس د الله تعالی نه، پس د کلام د الله نه، و آیات، یو د نشانو د الله تعالی نه، یؤمنون، دی به ایمان راوړي. چې کم قام هغه په قرآن باندې سم نشو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان هادي ورته ملو شو، په هغه سم نشو. کم قام چې د الله احکاماتو غورځول، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان د استازي سنت یې غورځول، نو د دې نه پس به دي په کم کلام د سړي زامن جوړېږي. فبأي حدیث، بابا د شاه منصور وایي چې گویا مفهوم یې وي داسې دی چې وایي چې دا د خره زامن به د دې نه پس لا پسه صحیح کېږي. فبأي حدیث، نو بس په کم یو کلام باندې به بعد الله، بس ته کلام د الله تعالی نه، و آیات، یو په نشانو باندې، یؤمنون، دی ایمان راوړي، یقین به کوي. نو چې د الله په کلام باندې یقینونه کی، د الله په دین باندې یقینونه کی، نو دا بس د اعتماد خلک نه دی، دی ایمان نه راوړي په بل څه. ویل، هلاکت دی، لکل افاک، د هر بهتان کوونکي دپاره، اثیم، ګناهګار دپاره، کافر دپاره. ویل، هلاکت دی، لکل افاک، د هر مختلف الکلام دپاره، اثیم او ګناهګار دپاره. کاکا بهتانونه خلک په یو بل لګوي، یو ګناه یې کړی نه او د هغه والله وایي چې دا پلانکې ګناه کړی ده، پیغورونه ورکوي یو بل له. هلکه منع راغلی ده د احادیثو کې د پیغور ورکولو نه.
من راغلی ده د بهتان لګولو نه یو غیبت دی چې په یو کس کې یو ګناه وي یا خو موږ هسې هم کوو جهره نه کوو خو بیا په چا باندې د ځان نه تهمت هم لګو سخته من راغی او وعید د غیبت نه زیات دی الله هم دې بچ کړي بار بار ما دا خبره کړې ده حضرت شیخ رحمه الله هم لیکلې ده د امام مالک رحمه الله زمانه وه یو زنانه بلې زنانه له غسل ورکو او دې کې لاس کلک اونخته د هغې پتون پورې کلک لاس اونخته نو امام علماو پسې لاړ زنانو خلکو وی د دې زنانه نه لاس وو هغه مړی والا وي نو بس به زموږ مړی به محفوظ پاتې شي دې لاس به کټ شي هغه مړی والا وي چې دا د نورو زنانو والا وي چې ښېګړه هم در سر کوله غسل هم ورکو او اوس چې دی نو تاسو لاته لاس هم واخې نو لهذا هغې وي چې نه مړی نه به دا غوښه کټ کو لږه نو زموږ زنانه به بچ شي خواصې مړه ده خیر په تله راتله اخره کې امام مالک رحمه الله له خبره لاړه هغه ورته ما د ښځې تپوس یې پرده وکړې نو دې زنانه ته وایي تاسو ویلو چې کله دې له غسل ورکو وایي تاسو ویلو وایي ما دا ویلو چې دا زنانه نه ده د پلانکي سره تعلق و نو تا لیدلې وه وایي نه لیدلې خو مې نه وه نو تا ته څنګه معلومه وه وایي یوه پیره دې اوبه راوړلې دا یې کور سر داسې وړې ده نو هغه چې نظر واچو چې نو اتیا کوړې یې وواله څومره اتیا کوړې یې ووښې نو چې کله اتیایمه وواله نو لاس یې ازاد شي نو خیال پکار دی ویلون هلاکت لکل افاکن د هر بهتان لګونکي دپاره نو هلک د ځان او دی د ظالم زامنو خو په الله رب العزت باندې د ځانوي یې فرشتې د خدای لوریانې دي نعوذ بالله من ذلک عزیر علیه السلام د خدای زوی دی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی د اقالیم ثلاثو نه دی داسې کیسې به په خدای کولې د عربو معاشره و پیغورونه په اوس هم پای کې امام دی بل دغه هغه کویټ هغه ویډیو راغلی و شپږ کسه چې دی دا یو خاندانه دا په پیغور په سر باندې یو بل ویشتې یو مړه شوي په یو پیغور شپږ جنازې اوچتې شو حساب لږ پیغورونه خلک ورکړه هلکه اوسه پورې به دې څه کول اوس راته تام د جومات بوټو نیسه اوسه پورې به ته اوس هم تبلیغونو پسې لاګل اوس پکې له علم کې اوس پکې له ذکر کې اوس پکې له منځونه کې هلکه دا دستا جواب صحیح نه دی یو کس به زنا کوي مثال بتوه او منځ به کوي الله هم دې وساتي د زنا یو کس به چې دی غلا کوي او منځ به کوي یو کس به بله ګناه کوي او منځ به کوي نو ته به ورته چې ته منځ هم کې هلته غلاګانې کوي دلته منځونه کې هلته چې دی نو غیبتونه کوي دلته منځونه کې نو مطلب دې دا دی چې دا منځ هم مه کوه دا هم ورپسې پرېږده دا خبره غلطه ده ورته وایي چې بهي دا کار دی صحیح دی دا مونځ الله رب العزت دې د دقه شان توفیق درکړي چې د ګناه نه مو وړئ دا ښه خبره ده الله یې توفیق راکړي موږ څه کوو موږ چې بهي څوک د نیکۍ طرف ته راغی نو موږ ورله وایي چې راشه په دنیا په کارونو کې خو هسې م یو بل لخپې و راشه په دې کې م ولخپې و راشه په دې کې م ته مخکې وروستو که په مونځ کې چې بهي په دې کې م چې دی نو سر یې د خر په شان شي او خپې چې د بل په شان شي الله دې معلوم په مانځه کې م زموږ دا سوچي دې ځکه ټیټ به ښکته به راکوم ځکه دې مخکې کېږم چې بهي سر یې د قیامت په ورځ چې دی نو د خر په شان وګرځي نعوذ بالله من ذلک دا زموږ په مانځه کې م دا سوچي دا زموږ د خلکو د خولې خبرې دي دا د بل ځای نه وي الله هم دوسي ویلون هلاکت لکل افاکن د هر بهتان لګونکي دپاره د هر مختلف الکلام دپاره نو مختلف الکلام سی دې ځای کې به دا دی چې بس ته خو ټیک وې دا خلک هم دا چې هغه ځای ته شي د هغه کیسه بدلې ته به وایې چې دا خو هغه نه دی دا خو اوس بل چېرته ډایرکټ دی د کوپرخانې نه راوسته که څه چل دې ورسره وکړه نو تا سره یوه دغلته بدله نو د ده دپاره الله رب العزت وایي هلاکت دی چې دلته یوه وایي دغلته بله وایي داسې دی دلته یو شان وي دغلته بل شان وي هغه عباسین یوسفزی وایي لکه د کربوړي خپل رنګ بدلی ځان بدلی را بدلی یو خوا بل خوا بل څه بل څه داسې انسان موږ چې علمونه سم ډېر وکړو او
تعلیمونه سم ډېر وکړو او هر څه ډېر وکړو نو د دې چې انسانیت ترکینی راغلی دا هېڅ پیدا نه انسان دې نه یې پېژندلی غټې ډګرې واله غټ سندونه واله چې انسانیت ترکینی دا د روپۍ نه تا وګوره هغه ماشومه د یو څو ورځو ماشومه 15 ډزه ته په زړه باندې وله ځکه چې ماله خو هلک پکار دا ظلم دا موږ چې وایو د خلک وایي ترقي وشوه علم دا علم دی هغه اکه جاهل ورته وایي ماله خو هلک پکار دا یو څو ورځو ماشومه ته 15 ډزه ولي دا اوسنۍ خبره ده دا موږ ترقي کړی دا موږ اکه د جهالت په زمانه کې پراته یو تربیت پکار دی د بچی چې هغه ته دا تربیت ورکړي چې وکنجره ته خو مسلمان ته په دې نه پوهېږي چې د مسلمان دپاره لور چې د رحمت دی رحمت نه دی ته ورشه د خلکو پیدا کېږي نه او که خدای درله زناور درکړه سبب کړي نو ګوره دا څه شی دی دا زموږ ټول د هلاکت خبرې دي یو ماشومه په هغې چې فخر پکار دی چې الله درله اولاد درکړه د الله شکر ادا کړه هغه ولي 15 ډزه دا زمونږ ایمان د دې برابر دی دا خو د الله رحم دی چې دې نه پس هم را باندې هغې به هم ژوندی ښخولی دا چې دی ظلم د پسه 15 ډزه ته مثال پته داسې ورپایزه هر جرم کېږي کم جرم نه کېږي چې هغه کېده اوس نه کېږي لږ سوچ پکار تربیت پکار دی ورنه دغه څیز به ستا کور ته هم رادن نشي تربیت پکار دی تربیت پکار دی او تربیت موږ بیخي نه کوو صرف د پیسو چل خواوي پیسې چې دی نو وګټه پیسې به داسې ګټې ستا ته به میز پروتي تا به چې دی ګاډي اغوښتي ته به په سیټ اوچت ناستې ته به چې دی تا ته به خلک ټیټ پاس کېږي او ته به چې دی نو ستا به ځمکې ډېري ستا به چې دی مثال په طور په معاشره کې عزت ډېري دا ولا نه و چې دا عزت جوړېږي پس تربیت پکار دی لږ سوچ پکار دی په تربیت باندې الله یې توفیق راکړي ورنه بیا دغه ته په یو پیغور باندې شپږ جنازې او په یو ټکی چې مال الګ پکارو تا اورم باندې الله دې معاف کړي ویلن هلاکت لكل افاک د هر بختان لګونکي د بار اسیب غټ ګناهګار د بار نو لکه دا یو ګناهګار د باندې چې دا چا د وجه دا یو پیغور د وجه دا ټولو کې دغه کس ګناه شامل ده خلق ورکی دا عامه خبره ده یسمعون دی آیات الله آیاتونه د الله تعالی تطلع علی چې لوستل شي په دې باندې ثم یصرون الګه خبر د بده چې د خدای د حکم خلاف ورزي کوم نو دا اوري ثم یصر بیا وګرځي یا منکر شي مستكبرن تکبر کوونکی تور ته وای چې الګه دا اسلام دی دا دین دی دا ټیک ویجی خبره ډیره خپل ده خو بس سو ثم یصرون بیا ګرځي مستكبرن تکبر کوونکی منکر شي تکبر کوونکی که لم يسمعها گویا کې دغه आवाज اورېدلې نه دی الکه بانګ ورته ویلی شي د نرځوي ته وګوره دی پکټ کې اوړي راوړي شیطان ولا په وخت کې متیازي کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او درې غوټي ورته مضبوطی چولی داسې مضبوطی غوټي ورته چولی چې دا د نرځوي په لاس بجې را پاسي شیطان ورتی بچی پریوزه چې پانه سی ګوره ثم یصر مستكبرا كأن لم يسمعها گویا کې دغه आवाज اورېدلې نه دی خالان کې احمد آباد ته پورې आवाज رسی فبشره نو بس اطلاع ورکدي ظالم لرا بعذاب علیم په عذاب دردناک سره چې دا د قران اوري نو دلرا چې قران اوري دو ځانه پیغلې کو دلرا اطلاع ورکا په عذاب دردناک سره و اذا علم او هر کله چې پوه شي من آیاتنا زمنګ د آیاتنا او هر کله چې دی پوه شي زمنګ د آیاتنا شیئا پسیس باندې اتخذها هزوا نو دی وګرځوي دغه لره پټوکو الګه د آیات پورې د غسیس پورې بیا خندا کوي ټوکه مسخره ور پسې وکي اولایک دا زړی کی سری د مولیانو یو څو دنیا ترقی کړي ته لاو سما خبره کې اولایک دا ها کسان دي لهم د دیو د بار عذاب مهین عذاب شرمون کړي الله دې بچ کی من ورائهم جهنم مخد دیو ته جهنم دی الګه مه ته ورته جهنم دی الله دې وساتي ولا یغنیانهم او د بنکړي لري بنکړي د دیونه ما هغه کسب چې کوم عمل کړي دي کوم کسب کړي کوم پیسې ګټلې شي نسیز لاره ولا یغنی او دبا بنکی عنهم د دیونه ما هغه کسب ما عملو چې کوم عمل کړي شي نسیز لاره یا
بې پروا به نه کي د دوی نه هغه چې کوم عمل یې کړي څه څیز لره ولا او نه ما هغه څه اتخذو چې دي نیسلي دي من دون الله مقابلې د الله تعالی کې لاندې د الله تعالی نه اولیاء دوستان ولهم د دوی دپاره عذاب عظیم عذاب دردناک دی چې څوک دغه دین د دې دپاره عذاب عظیم څه دی لوی عذاب دی هذا هدن دا هدایت کامل دی دا قرآن پاک څه شی دی دا هدایت کامل دی الله رب العزت په سره کی عمل لا نصیب کی هاذا هدن دا څه شی دی هدایت کامل دی والذین ها کسان کفروا چې کافران دي انکار کوي د قرآن نه بی آیات ربهم پایاتونو د رب د دوی لهم د دوی د پر عذاب دی من رجز د مصیبت علیم شدید نه د سخت نه د دردناک نه یا من رجز د شدید د دې د پر عذاب دی من رجز شدید علیم دردناک نه الله رب العزت ته موږ بچ کی نو چې څوک دغه قرآن پاک باندې ایمان نه ساتي ښه ایمان ولا خبره ده نو دغه کسان چې دی بیا د دې دپاره څه شی دی عذاب دی سخت شدید او دردناک الله رب العزت ته موږ بچ کی او الله د استقامت په شریعت را نصیب کی